تیره جمعه تاسو ته ما دا ویلي وو چې دا د قرآن مجید د ټولو نه غټ صورت دی، سوره اخلاص. الفاظ یې کم دي او معنا یې زیاته ده، ځکه دې کې د هغې عقیدې او د ایمان ذکر دی چې د کم ایمان د دعوت لپاره الله پاک ټول نبیان رالیږي، او هغه دعوت دی د الله د وحدانیت، الله د یووالي. زمونږ او ستاسو ایمان دا دی چې الله یو دی، څوک هم ورسره شریک نشته، او د الله چاته ضرورت نشته، او دا کائنات ټول الله ته ضرورتمند دي، حاجتمند دي. نفع او نقصان د الله په لاس کې، خیر او شر دا د الله په لاس کې، بیماری او صحت، غریبی او مالداری دا د الله په لاس کې. الله د اولاد نه پاک دی، د الله اولاد نشته. نه عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، او نه عزیر علیہ السلام د الله زوی دی، او نه ملائک د الله لونه دی. عیسیان هم دروغ وایي چې عیسی علیہ السلام د الله زوی، یهود هم دروغ وایي چې عزیر علیہ السلام د الله زوی، او د عربو مشرکینو هم دروغ ویل چې ملائک د الله لونه دی. الله د دې عیبونو نه پاک ذات دی. هم دغه مقصد دی او دغه ایمان دی دی صورت کی چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. د دې صورت د جملو هغه معنا تاسو ته ما کړې وه چې الله فرمایي معنا د دې دا ده. الله فرمایي قل ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه، دې شان دا دی چې الله احد، الله یو دی، الله الصمد، الله بی نیاز دی، الله بی حاجت دی، الله بی ضرورت دی، چاته حاجت او ضرورت ناراضي، او دته د ټولو خلکو حاجت او ضرورت راځي. لم یلد ولم یولد، نه د الله نه څوک پیدا دي او نه الله د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او د الله سره برابر هیڅوک هم نشته، نه د الله د ذات سره څوک برابر کېدی شي، ځکه د الله ذات هغه د ټولو ذاتونو نه اوچت ذات دی، اعلی ذات دی، العظیم دی، الکبیر دی، المتعال دی، الرافع دی. هغه ذات دی چې ټول خلق او ټول کائنات دته تندې لګوي. د دنه علاوه که چاته هم د خپل تندې چا ولګاو په ځمکه یو ته راټیټ شو، نو دا د الله رب العالمین حق تلفي وکړله، هغه حق یې بل چاله ورکړ. دا د شرک وکړ. نه د الله نه سوا هغه څوک شته دی چې څوک دې چاله اولاد ورکي، او نه هغه څوک شته دی چې څوک دې څوک مالدار کړي، نه داسې څوک شته دی چې چاله نقصان ورکي چې څو الله نه غوښتي، او نه داسې څوک شته چې هغه چاله فایده ورکي چې څو الله نه غوښتي. ټوله دنیا او کائنات به ختم شي او الله به باقي، دا هر څه به ختم شي او الله به باقي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. څومره څه چې دی دنیا کې دي دا به ټول فاني کېږي، دا به ختمیږي، صرف او صرف ستا د رب ذات دا به باقي پاتې.